او زمونږ اکثر صحیح کم بچي زمونږ هغه چېرته جومات کې ډېر وخت تېروي مدرسه کې وخت تېروي که نه او چېرته سبق وایي مونږ یې لرې کړه مړه دا بس ټول لګیا دي مزدوري کوي بل دکان سنبال کړی بل هغلته منډۍ سنبال کړی بل پلانکې کار کوي پلانکې روزګار کوي او دا ظالم هلته په جومات کې ناست دی بس تیار خوري او تیار اسکي زموږ دا سوچ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قصه را یاد شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی راغی یا رسول الله زما دا ورور تا سره شپه ورځ ناستي قرآن او حدیث زده کوي او موږ ټول وروڼه کار کوو یا رسول الله دا را پرېږده ځکه زموږ هلته کاروبار او دا پلانکې سیز او پلانکې سیز دا خرابېږي نبي علیه صلات وسلام له ډېرو سخته غوسه ورله نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل دا تا ته چې کوم رزق الله جل شانو درکوي دا هم د دې سړي د برکته درکوي چې کوم په جومات کې ناست دی دا سړی نه وی که نه الله جل شانو به تاسو هم ذلیله کړی دا چې یو دي تاسو به څه خیال کړی که نه زما خو د تجربې خبره ده ځینې کورونه داسې چې هغې یو انسان هغه خامخا یا په تبلیغي سفر کې چلیږي یا چېرته په مدرسه کې یا چېرته په جومات کې د دې دپاره چې الله جل شانو په ټول کور باندې څه وکړي رحم پې وکړي او ټول کور هغه برکتي شی دی یو انسان د وجه او ما کتلي چې ټول بیا کور ته یو ځای راغلي دي بیا پې مالي مشکلات راغلي یا پې د صحت مشکلات یا اتحاد خراب شوی نو خلک داسې کوي اعتماد والا مسلمان همدغه امام ابو یوسف رحمت الله علیه او زما د بچي ذهن سازي کې دا ته ښه نه کوې او ته یې بوډۍ ته خفه کېږه ما استاد بچي له څونه تنخوا ورکوي دوی دونه وله ورکوي زه به دې پر ډبل ورکوم دلته سبق له رالیږه امام ابو حنیفه وایي ټیک ته به ستا سره وایي امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناست امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته خبره کوي وایي بچیه چې ته کله قرآن او حدیث ووایې که نه او ته کله دین زده کړې یو ورځ به راشي چې ته به د بادشاه سره ناست په تخت باندې او د خلکو فیصلې به کوې او دویمه خبره دا چې ته به د هغې سره د پستو او د بادامو فالودې خوري بس هغه چې دا پستو د بادام دا فالوده دا پکې شي بس هغه ته خبره سي ګپ شانته ښکاره شو بس ټیک ته استاد بس خبره وکړه او دې ته خیال نه چې امام ابو حنیفه او د الله جل شانو سره ډېر لوی تعلق او قلندر هر چې گوید دی د گوید بزرگان جسوي اسې نه وي هغې په دار سخت کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه سره وخت تېر کو امام ابو یوسف رحمت الله علیه لوی سړی لوی عالم ته جوړ شو بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته خپل استاد ویلي چې ګوره دا قرآن او دا حدیث په ستا په عرضه کې په کار راځي دا خبره په ذهن کې وه دا ټولې خبرې په ذهن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو د فقهاو د علماء کرامو تنخواګانې بندې شوې رزق بند ختم امام ابو یوسف رحمت الله علیه کور کې ناست دی داسې کچه شان کور دی په خپله محله کې ډېر زیات سوچ کوي چې خدایه دا به څه کېږي اوس لاړو چې سبزۍ والا ته وایي چې یاره تا ته به یو مسله د دین وښیم او ته ماله څه خوراک سره راکړه او ته صاحب وایي په مسلو باندې نه خرڅومه مسلو چاله نه ورکوم دا څیزونه بل خوراک والا پسې لاړو سره راکړه هغه ته په مسلو باندې نه خرڅومه چې ته پیزار یې شلیدلی و پیزار یې ویوړو چمیار چې دا رالوګنډه مسله به ته وښیم هغه ته نه صاحب سره راکړه نو ویله بدله پیزار وګنډم دغه شانتي د چاله په مسلو باندې پیزار نه ګنډم ډېر زیات خفه شو امام ابو یوسف رحمت الله علیه دلته راغی چې د کور مخې ته ګوري یو ګاونډي دی ډېر بدماش ټایپ خانقې دی هغه ولاړ دی چېرته امام ابو یوسف دا محله ده دلته ورته دیوال امام ابو یوسف صاحب چې په دې لاره زه منزله ځم او دا لاره جومات ته نږدې ده او دا لاره راته مه بندوه او ځکه که ته دا لاره بنده کړې نو زه به بیا داسې تاویږم